ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپړ کې یم. نن ورځې د درس موضوع مو د 11 ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط په ژوندیو اجسامو کې د ټي پي تولید او همدارنګه حجروي تنفس باندې به بحث کوو. حجروي تنفس کې به همدارنګه په ګلایکولیزز او ترڅنګ په کریپس سایکل باندې په تفصیل سره خبرې کوو. راځو د ای ټي پي جوړېدلو ته چې په ژوندیو اجسامو کې ای ټي پي څنګه جوړیږي. نو ای ټي پي چې کوم دی دا په خپله باندې د انرژۍ یو ذخیره شوی شکل دی او د دې جوړېدل څنګه صورت نیسي، څنګه رامنځته کېږي، په دې باندې بحث کوو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې په نړۍ کې د انرژۍ اعظمي منبع چې کوم دغه شی دی لمر دی، لمر یا سن. دا چې دا موږ سره اعظمي منبع دی د انرژۍ. د دې څخه دغه انرژي څنګه کېږي، دا ژوندیو موجوداتو ته انتقالیږي او دغه انرژي چې لمر لري دا چې دی دا یوه لایټ انرژي یا نوري انرژي ده. نو تاسې په ضیایي ترکیب کې لوستي چې لایټ انرژي یا نوري انرژي د ضیایي ترکیب عملیې په واسطه باندې په کیمیاوي انرژۍ باندې بدلیږي. نو دلته کې یو عملیه صورت نیسي او د دغې عملیې په نتیجه کې چې هغه چې دی ضیایي ترکیب دی، دغه نوري انرژي په چی باندې بدلیږي؟ په کیمیاوي انرژۍ یا کیمیکل انرژي باندې بدلیږي. کیمیکل انرژي یعنی دغه کیمیکل انرژي موږ سره چې دی، فار ایگزامپل دا موږ سره ګلوکوز دی. اوس دغه ګلوکوز چې کوم دی دا یو عضوي ماده ده او کله چې دغه ګلوکوز د ژوندیو اجسامو په واسطه باندې واخیستل شي نو دغه ګلوکوز د حجروي تنفس په واسطه یعنی د تنفس عملیې څخه وروسته دغه ګلوکوز څنګه کېږي په مصرف باندې رسیږي او کومه انرژي چې په دې ګلوکوز کې ذخیره ده دې څخه څنګه کېږي؟ ازادیږي. که چېرته تاسې دا وګورئ نو ګلوکوز که موږ واخلو نو د ګلوکوز په نتیجه کې دا چېرته ځي؟ دا حجرات ته رسیږي او کله چې حجرات ته لاړ شي سیلز ته حجراتو کې، نو حجراتو کې په دې باندې څه علاوه کېږي؟ اکسیجن علاوه کېږي. کله چې اکسیجن علاوه شو دې ته حجروي تنفس ویل کېږي او د حجروي تنفس په نتیجه کې په حجره کې دغه ګلوکوز چې کوم دی دا په چی باندې بدلیږي؟ دا موږ سره په کاربن ډای اکساید جمع اوبه او ترڅنګ چې کېږي انرژۍ باندې بدلیږي. دغه انرژي چې دلته کې دغه د لایټ انرژۍ په واسطه دغه لایټ انرژي په کیمیکل انرژي بدله شي او ګلوکوز کې د ګلوکوز په شکل باندې وروسته بیرته د اکسیجن په نتیجه کې څنګه کېږي؟ ازادیږي. اوس دغه انرژي چې بدن کې د دغه ګلوکوز څخه آزاده شوله دا په ای ډي پي باندې یو فاسفیټ مالیکول چې دی دا څنګه کوي؟ دا اضافه کوي په دې ډول باندې. که چېرته موږ وګورو ای ډي پي موږ سره چې دی دا 2 فاسفیټه لري، یعنی ګورئ ای ډي پي چې دی فاسفیټ او فاسفیټ ته په دې باندې څنګه کېږي؟ د دغه انرژۍ په نتیجه کې په دې باندې څه علاوه کېږي؟ یو فاسفیټ په علاوه کېږي. نو دلته نه څنګه کېږي؟ یو فاسفیټ راځي په دې باندې څنګه کېږي؟ علاوه کېږي. د څه شي په نتیجه کې؟ د دغې انرژۍ په نتیجه کې. کله چې دغه فاسفیټ دلته کې علاوه شو نو دغه ای ډي پي چې 2 فاسفیټه لرله اوس په دغه ای ډي پي څه لري؟ 3 فاسفیټه به لري. یعنی دا ای ډي پي به موږ سره د شي ای ټي پي باندې به بدل شي. ای ټي پي یعنی پی پی او پی 3 فاسفیټه به لري. نو دلته کې دغه ریاکشن چې ترسره کېږي، عملیه چې ترسره کېږي دې ته انډوترمیک ریاکشن ویل کېږي. انډوترمیک ریاکشن تعامل. نو په دې نتیجه کې چې ای ټي پي لاسته راغله، خو دغه ای ټي پي موږ سره همداسې پاتې کېږي نه، ځکه دغه ای ټي پي په مصرف باندې رسېږي، دغه انرژي بیرته دې څخه څنګه کېږي؟ ازادیږي. دغه ای ټي پي دغه انرژي چې دلته د ای ټي پي شکل ته وړېدلې ده دا د فاسفیټ پورې اړه نه لري بلکې دغه بانډ دغه اړیکې پورې اړه لري. کله چې دغه بانډ ماتېږي دغه انرژي بیرته دوباره ازادیږي. نو دا بانډ څه وخت ماتېږي؟ دا بانډ هغه وخت کې ماتېږي چې کله د اوبو په نتیجه کې دلته کې څنګه کېږي؟ دا د اوبو په نتیجه کې تعامل ترسره کوي، بیرته په چی باندې بدلیږي؟ په ای ډي پي باندې بدلیږي. دلته چې علاوه کېږي؟ اوبه علاوه کېږي. کله چې اوبه علاوه شوي H2O نو د اوبو په نتیجه کې د دې څخه څه ازادیږي؟ هم یو فاسفیټ ته جدا شو، چې یو فاسفیټ ته جدا شي بیرته په چی بدلیږي؟ په ای ډي پي باندې بدلیږي او ترڅنګ چې ازادیږي تر انرژي ازادیږي
او دغه انرژي چې کوم ده دا بیا په بدن کې څنګه کیږي د فعالیتونو لپاره په مصرف باندې څنګه کیږي رسیږي بیرته دا ای ډي پي دلته راغله پات شوه بیا د دې ای ډي پي دپاره دغه انرژي په دغه ډول باندې راځي بیا فاسفیټ علاوه کیږي بیا په ای ټي پي باندې بدلیږي بیا ای ټي پي په همدې ډول باندې څنګه کوي دغه جریان ترسره کوي چې دې ته چې ویل کیږي دې ته ویل کیږي ای ټي پي سایکل یا د ای ټي پي دوران ورته ویل کیږي او دغه تعامل چې دلته صورت ونیو هغه چې انډوترمیک دی دا چې د اکزوترمیک ریاکشن دی اکزوترمیک ریاکشن ورته ویل کیږي نو په دغه ډول باندې دا ای ټي پي جوړیږي او ای ټي پي څنګه کیږي بیرته په مصرف باندې رسیږي ګرانو زده کوونکو راځو د ضیایي ترکیب اهمیت ته موږ ضیایي ترکیب لوستی چې فوټوسنتیزس یا ضیایي ترکیب هغه عملیه ده چې نوري انرژي په څه بدلوي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي دغه عملیه چې صورت نیسي واقع کیږي زموږ لپاره د دې ټولنې لپاره د دې محیط لپاره اهمیت څه شی دی ګټه یې څه شی ده د ضیایي ترکیب لومړی اهمیت چې موږ ویو دا دی لومړی اهمیت دی لومړی اهمیت دا دی چې د انرژۍ تولید د ضیایي ترکیب عملي په واسطه باندې انرژي تولیدېږي که نه ځکه چې نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلېږي او دغه د اعظمي منبع څخه دغه انرژي نباتات اخلي په خپل ځان کې ذخیره کوي او بالاخره دغه د پرایمري کنزیومر یا لومړنیو مصرف کوونکو په واسطه باندې اخیستل کېږي بیا دویمي مصرف کوونکو ته ځي بیا درېمي مصرف کوونکو ته ځي او په دغه ډول باندې دغه انرژي څنګه کوي جریان لري نو موږ لپاره چې تولید انرژي تولید لومړی ګټه یې زموږ لپاره چې د انرژي تولید دی دوهم څه شی دی دوهم موږ سره دا چې د اکسیجن تولید کوي د اکسیجن تولید ګرانو زده کوونکو ستاسې په یاد دی نو موږ په رڼا تعامل کې یا په لایټ ریاکشن کې ویلو چې په لایټ ریاکشن کې هلته کې اوبو څخه اکسیجن ازادیږي او اکسیجن هم تولیدیږي نو دغه اکسیجن چې تولید شو دا څنګه کیږي د اتموسفیر ته ازادیږي د سټوماټا سورې لارې او په اتموسفیر کې څنګه کیږي دغه اکسیجن خپریږي او دې څخه بیا نور ژوندي موجودات بیرته دوباره ګټه اخلي نو موږ سره اکسیجن په تولید کې هم مرسته کوي دریم د ضیایي ترکیب دریمه وظیفه یا دریم اهمیت چې دی موږ سره هغه څه دی هغه د هوا تصفیه ده هوا تصفیه نه څه مطلب کله چې کاربن ډای اکساید په هوا کې زیاتیږي نو د ونو د پاڼو په واسطه باندې دغه کاربن ډای اکساید اخیستل کیږي او هلته کاربن څنګه کیږي فکس کیږي په ډارک ریاکشن یا تیاره تعامل کې نو په دې نتیجه کې دغه هوا څنګه کیږي تصفیه کیږي نو کله چې هوا تصفیه شي نو تصفیه په نتیجه کې بس څلورم اهمیت دی چې دی دا د تودوخې د درجې کموالی دی د تودوخې د درجې کموالی نو کله چې کاربن ډای اکساید کمیږي ځکه کاربن ډای اکساید چې دی دا یو گرین هاوس ګیس دی مطلب دا چې دا کولی شي چې په ځمکه کې د تودوخې درجه څنګه کي اوچته کي نو کله چې دغه کاربن ډای اکساید جذبیږي بیرته دوباره د نباتاتو په واسطه باندې نو په نتیجه کې د تودوخې درجه څنګه کي کمیږي او کله چې د تودوخې درجه کمه شي نو د گرین هاوس افیکټ یا د ګلوبل وارمنګ څخه څه کوي مخنیوی کوي گرین هاوس افیکټ دا مو گرین هاوس افیکټ چې موږ په تیرو درسونو کې لوستی دی په دغه گرین هاوس افیکټ چې کوم دی دې مخه نیسي په نتیجه کې په نړۍ کې د تودوخه څنګه کیږي اوچتېدلو ته نه پرېږدي او د ګلوبل وارمنګ مخه نیسي یا د نړیوالې تودوخې مخه نیسي نو دې په اساس باندې دغه ضیایي ترکیب چې دا ډېر یو مهم عملیه ده او د ضیایي ترکیب په نتیجه کې موږ سره د ګلوبل وارمنګ څخه مخنیوی شي تاسې به اکثره په عامه پوهاوي کې لوستي وي یا به مو اورېدلي وي چې تاسو ته ویل کېږي چې تاسې کولی شئ چې په زیات اندازه باندې نیالګي وکاروئ د نیالګیو کرلو اهمیت په څه کې دی په دې کې دی چې هلته کې ضیایي ترکیب عملیه صورت نیسي او کله چې ضیایي ترکیب عملیه صورت ونیسي موږ سره دغه شیان لاسته راځي هم انرژي تولیدوي هم چې دی د اکسیجن تولید کوي هم د هوا په تصفیه کې مرسته کوي هم د تودوخې درجه کموي نسبتا ښارونو ته چې په ښارونو کې موږ سره د نباتاتو هغه شمیر څنګه وي کم وي او په سیمه ییزو علاقو کې هغه علاقې چې هغه موږ سره اطرافي سیمې دي په هغې کې د نباتاتو شمیر زیات وي نو هلته کې د ضیایي ترکیب د عملیې په نتیجه کې یو خو دا چې هلته کې لومړني کنزیومر یا لومړني مصرف کوونکي زیات خلک هلته کې هغه څاري او هلته کې چې کوم دی هغه ساتي لکه مثال غوا اوزه پسه چې دا د لومړني مصرف کوونکي دي په هغه ساحو کې زیات چې دی تربیه کېږي ځکه چې کولی شي چې په مستقیم ډول باندې د نباتاتو څخه انرژي لاسته راوړي بل چې دی هلته کې هوا ډېره صافه وي تصفیه وي وجه دا چې ضیایي ترکیب دپاره نباتات زیات دي ضیایي ترکیب عمله صورت نیسي هلته هوا تصفیه کېږي او تر څنګ
په اطرافي سیمو کې تودوخې درجه هم کموي. وجه دا ده چې کم کاربن ډای اکساید تولیدېږي هغه کاربن ډای اکساید بیرته ځي ترکیب عملیې په واسطه اخیستل کېږي، اول ته کې فکس کېږي او په نتیجه کې په عضوي مرکباتو باندې بدلېږي. نو په دې اساس باندې په هغه سیمو کې تودوخې درجه هم څنګه وي؟ ښکته وي. نو دا څه شی دي؟ دا د ضیایي ترکیب اهمیت دی په ټولنه کې، په محیط کې، چې موږ سره د ضیایي ترکیب عملیه دغه اهمیت لري او دغه اهمیت په اساس باندې چې دی دا ډېره ګټوره پروسه ده. ګرانو زده کوونکو راځو 5م فصل ته. په 5م فصل کې زموږ د درس موضوع د حجروي تنفس یا سیلولر ریسپایریشن، چې سیلولر ریسپایریشن باندې خبرې کوو. سیلولر ریسپایریشن څه شی دی؟ موږ وایو چې دا هغه عملیه ده چې د هغې په واسطه باندې خوراکي مواد تجزیه کېږي او په نتیجه کې ترې انرژي ازادېږي. یعنې په سیلولر ریسپایریشن کې څه موږ وایو چې فوډس یا خوراکي مواد چې کله موږ واخلو دغه خوراکي مواد څنګه کېږي؟ تجزیه کېږي. او کله چې دغه خوراکي مواد تجزیه شي نو تجزیې په نتیجه کې دې څخه څه ازادېږي؟ انرژي ازادېږي. نو دغه عملیې ته چې ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي حجروي تنفس یا سیلولر ریسپایریشن. او داسې هم ویلی شئ چې سیلولر ریسپایریشن په حقیقت کې یو کټابولیزم دی او د دې کټابولیزم په نتیجه کې خوراکي مواد تجزیه کېږي او انرژي ترې څنګه کېږي؟ ازادېږي. دغه سیلولر ریسپایریشن دا موږ سره په دوه ډوله دی. سیلولر ریسپایریشن یا حجروي تنفس دا په دوه ډولونو باندې ویشل شوی دی. یو ته ویل کېږي هوازي تنفس او بل ته ویل کېږي غیر هوازي تنفس. هوازي او بلې غیر هوازي دی. هوازي ته اریوبیک ریسپایریشن ویل کېږي. هوازي تنفس هغه تنفس ته ویل کېږي چې د اکسیجن په موجودیت کې خوراکي مواد تجزیه کوي، اے ټي پي یا انرژي ترې څنګه کوي؟ ازادوي. غیر هوازي تنفس هغه تنفس دی چې د اکسیجن په نه موجودیت کې خوراکي مواد تجزیه کېږي او انرژي ترې څنګه کېږي؟ ازادېږي. صرف فرق یې څه دی؟ په هوازي تنفس کې موږ سره چی ته ضرورت دی؟ اکسیجن پکې شته دی. او په غیر هوازي تنفس کې څه دی؟ په دې کې د اکسیجن نه موجودیت دی. یعنی دلته اکسیجن نشته دی خو خوراکي مواد تجزیه کېږي او انرژي ترې ازادېږي. دلته کې د اکسیجن په موجودیت کې خوراکي مواد څنګه کېږي؟ تجزیه کېږي او هغې څخه انرژي ازادېږي. دغه لومړی راځو په اریوبیک یا هوازي تنفس باندې بحث کوو. خو مخکې له دې نه په سیلولر ریسپایریشن کې به تاسې د 4 شیانو سره مخامخ کېږي. یعنې په هوازي تنفس کې 4 مرحلې دي. 4 شیان موږ په دې کې لولو. لومړی چې دی ګلایکولایزس دی. ګلایکولایزس چې کوم دی په دا څنګه کېږي؟ دا په سایټوپلازم کې صورت نیسي. چېرته صورت نیسي؟ سایټوپلازم کې. او دا په حقیقت یو غیر هوازي پروسه ده. یعنی اکسیجن ته ضرورت نه لري. د انزایمونو په نتیجه کې دغه ګلایکولایز عملیه څنګه کېږي؟ صورت نیسي، واقع کېږي. دویمې چې دی کریبس سایکل دی. کریبس سایکل دا چې دا چېرته صورت نیسي؟ دا په مایتوکاندریا کې صورت نیسي. مایتوکاندریا. درېیمې چې کوم دی چې دی الکتران ترانسپورټ چین دی. دا هم چیرته صورت نیسي؟ په مایتوکاندریا کې. د مایتوکاندریا په داخلي غشا کې موږ ویلي مایتوکاندریا 2 غشاګان لري، یو اوټر ممبران دی، یو انر ممبران دی. په انر ممبران کې چې الکترون ترانسپورټ چین صورت نیسي. او درېیمې چې کوم دی هغه چې دی 4م اکسیډیټیو فاسفوریلیشن دی. اکسیډیټیو فاسفوریلیشن دا هم په مایتوکاندریا کې صورت نیسي. خو په مایتوکاندریا کې په داخلي غشا کې 2 شیان دي چې یو ته ویل کېږي F0 او بل ته ویل کېږي F1 پارټیکل. په F0 او F1 پارټیکل کې اکسیډیټیو فاسفوریلیشن صورت نیسي. زموږ د درس موضوعګانې چې موږ دلته په بیولوژي مضمون کې لولو او ستاسې د کتاب مطابق دی هغه چې دی یو موږ سره ګلایکولایزس دی، بل کریبس سایکل دی، بل الکترون ترانسپورټ چین دی. موږ یوازې په دغه هوازي تنفس کې دغه 3 شیانو څخه بحث کوو او ترڅنګ اکسیډیټیو فاسفوریلیشن موږ دلته نه لولو ځکه چې دا ستاسې د درس مطابق موضوع نه ده، دلته نه لوستل کېږي. نو دغه 3 پروسې موږ د دې څخه لولو. لومړی راځو ګلایکولایزس ته، ورپسې کریبس سایکل لولو، بیا پسې الکترون ترانسپورټ لولو. ګرانو زده کوونکو راځو لومړی ګلایکولایزس ته. په ګلایکولایزس باندې خبرې کوو. موږ وایو چې ګلایکولایزس دا یو کومه پروسه ده؟ یو غیر هوازي پروسه ده. یعنی په دې کې څه نه مصرفېږي؟ په دې کې اکسیجن نه مصرفېږي. اکسیجن ته ضرورت پکې نشته دی. بل خبره په دې کې دا ده چې دا چیرته صورت نیسي؟ په سایتوپلازم کې صورت نیسي. په سایتوپلازم کې واقع کېږي. او په دې کې څه کېږي؟ موږ وایو چې د یو مالیکول ګلوکوز څخه 2 مالیکوله پایرویک اسید جوړیږي.
پایرویک اسید او ترڅنګ یې 8 مالیکوله ATP لاسته راځي. یعنی په مجموع کې موږ دا وایو چې د یو مالیکول ګلوکوز څخه 18 ATP لاسته راځي. 18 خو دغه 18 ATP څنګه لاسته راځي دا موږ په ګلایکولیزس او کریبس سایکل کې لولو. دغه ATP به موږ لاسته راوړو چې دغه آیا په حقیقت کې د ګلوکوز څخه یو ګلوکوز څخه 18 مالیکول ATP لاسته راځي که نه. خو په ګلایکولیزس کې 8 مالیکول ATP لاسته راځي او 2 مالیکول چې لاسته راځي پایرویک اسید راځي. اوس په دې معنی بحث کوو چې څنګه دا پایرویک اسید او 8 مالیکول ATP لاسته راځي. لومړی په ګلایکولیز کې څه کېږي، کله چې موږ ګلوکوز واخلو ګلوکوز، نو دغه ګلوکوز چې کوم دی ګلوکوز په دې باندې یو انزیم عمل کوي او د انزیم د عمل په نتیجه کې چې هغه انزیم ته چې ویل کېږي هیګزوکاینیز ورته ویل کېږي. هیګزوکاینیز د هیګزوکاینیز انزیم په نتیجه کې دلته کې یو مالیکول ATP مصرفیږي. یعنی دغه ATP چې یو مصرف شي، یو فاسفیټ تیازات شو، دا په چی باندې بدل شي؟ دا په ADP باندې بدل شي. او د هیګزوکاینیز انزیمونو وظیفه ده چې دا فاسفیټ په یو ماده باندې علاوه کوي. نو ګلوکوز دی که نه، د ګلوکوز دپاره دی نه یو فاسفیټ واخیسته دا په دې ګلوکوز باندې نصبوي، نو دا به څه شي؟ په شپږم کاربون باندې نصبوي، ځکه ګلوکوز موږ سره شپږ کاربونه دی، C6 12 او شپږ دی. نو په دې باندې چې کله دغه یو فاسفیټ علاوه کړي نو دا په چی باندې بدل شي؟ دا په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې بدل شي. یعنی ګلوکوز د خو په شپږم کاربون باندې څه دی؟ فاسفیټ علاوه شوی دی. دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ چې دلته لاسته راغی، وروسته په دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یو بل انزیم عمل کوي چې هغه انزیم ته چې ویل کېږي؟ هغې ته ویل کېږي آیزومیریز. آیزومیریز هغه انزیمونه دي چې یو آیزومیر په بل باندې څنګه کوي؟ بدلوي. نو دا چونکې ګلوکوز 6 فاسفیټ دا په چی باندې بدلوي؟ دا په فرکټوز 6 فاسفیټ باندې بدلی. هماغه که دغه فرکټوز بیرته په دې ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې هم بیرته څنګه کېدلی شي؟ بدلیدلی شي. د دې نه وروسته فرکټوز 6 فاسفیټ چې کوم دی په دې باندې یو بل انزیم عمل کوي او د هغې انزیم په نتیجه کې چې هغه چې دی هغه فاسفورایلیز دی. فاسفورایلیز د فاسفورایلیز انزیم په نتیجه کې دلته کې هم یو مالیکول ATP څنګه کېږي؟ په مصرف رسېږي. یعنی یو فاسفیټ د دې نه لرې کېږي چې لرې شو نو ATP به په چی بدل شي؟ په ADP به بدل شي. او دلته کې یو فاسفیټ په لومړني کاربون باندې وصل کوي، نو دا به څه شي؟ دا به شي فرکټوز 1,6 بای فاسفیټ. چې کله فرکټوز 1,6 بای فاسفیټ باندې بدل شو نو دغه فرکټوز 1,6 بای فاسفیټ چې کوم دی په دې باندې بیا یو بل انزیم عمل کوي او دغه انزیم چې دی دا د الډولیز څخه عبارت دی. الډولیز په واسطه باندې دا بیا په 2 برخو باندې ویشل کېږي. یعنې فرکټوز 1,6 فاسفیټ باندې کوم انزیم عمل کوي؟ الډولیز. الډولیز په نتیجه کې دا په 2 شیانو باندې بدلیږي. یو چې دی یو ته ویل کېږي ګلایسرل الډیهایډ، 3 فاسفیټ، او بل چې دی ډي هایډروکسي اسیټون فاسفیټ. اسیټون 3 فاسفیټ دی. دواړه چې دی یو د بل ایزومیر نه یو په بل باندې څنګه کېدلی شي؟ بدلېدلی شي. خو اوس دپاره دلته څه کېږي؟ دلته یوازې ګلیسرل الډیهایډ باندې دا پروسه مخکې ځي، بیا وروسته دغه ډي هایډروکسي اسیټون هم څنګه کېږي؟ په دغه ګلیسرل الډیهایډ باندې بدلېږي. نو اوس د دې ځای وروسته څنګه کېږي؟ 2 مالیکول دي او په دواړو باندې جدا جدا پروسه ترسره کېږي. موږ یوازې په چی باندې کوو؟ په ګلیسرل الډیهایډ باندې کوو. کله چې ګلیسرل الډیهایډ 3 فاسفیټ چې کوم دی دغه چې کوم دی دغه ګلیسرل الډیهایډ 3 فاسفیټ باندې وروسته یو پروسه ترسره کېږي. بالاخره د دې څخه څنګه کېږي؟ یو فاسفیټ ورته علاوه کېږي. یو فاسفیټ په دې باندې څنګه کېږي؟ علاوه کېږي. کله چې فاسفیټ علاوه کېږي نو فاسفیټ علاوه کېدو په نتیجه کې څنګه کېږي؟ NAD په NADH باندې بدلېږي. NAD په چی بدلېږي؟ په NADH باندې بدلېږي. په دغه وخت کې دغه ګلیسرل الډیهایډ 3 فاسفیټ په چی بدلېږي؟ یو 3 فاسفوګلیسریډ باندې بدلېږي. یو 3 فاسفو ګلیسریډ باندې بدلېږي. وروسته له دې څخه د دې څخه یو فاسفیټ بیرته څنګه کېږي؟ جدا کېږي. او کله چې د دې څخه یو فاسفیټ جدا کېږي
نو په نتیجه کې څه کېږي ADP به په چی باندې بدل شي په ATP باندې بدل شي یعنی دلته کې ADP ده دغه ADP او فاسفیټ بیرته اخلي په چی بدلیږي په ATP باندې بدلیږي او دا په چی باندې بدل شي په 3 فاسفوګلیسرایډ باندې بدلیږي 3 فاسفوګلیسرایډ دغه 3 فاسفوګلیسرایډ چې کوم دی دا وروسته د یو بل انزیم په واسطه باندې چې هغې ته فاسفوګلیسرایډ میوټیز ویل کېږي فاسفوګلیسرایډ میوټیز د دې په واسطه باندې دا په 2 فاسفوګلیسرایډ بدلیږي په 2 فاسفوګلیسرایډ باندې چې بدل شي نو په دغه وخت کې څنګه کېږي دغه وخت کې کومه انرژي لاسته نه راځي 2 فاسفوګلیسرایډ چې کوم دی دا بیا په چی باندې بدلیږي دا بیا په یو بله ماده باندې بدلیږي د څه شي په واسطه باندې د یو انزیم په واسطه چې هغه انزیم ته انیولیز ویل کېږي انیولیز انزیم په واسطه باندې دا په چی بدلیږي په فاسفو اینول پایرویډ باندې بدلیږي فاسفو اینول پایرویډ وروسته فاسفو اینول پایرویډ څخه دغه فاسفیټ چې کوم دی دا څنګه کېږي ازادېږي فاسفیټ چې آزاد شو څوک به واخلي ADP به واخلي کله چې ADP فاسفیټ واغسته نو دا په چی بدل شي په ATP باندې بدل شي او په نتیجه کې به څه لاسته راشي پایرویک اسید نو تاسو ګورئ په ګلیکولیز عملیه کې ټول انزیمونه برخه اخلي دلته کې اکسیجن ته ضرورت نشته نو په دغه اساس باندې څه کېږي پایرویک اسید لاسته راځي ګورئ موږ یوازې یوه پروسه باندې کار وکړو دلته نه د یوې ګلیسرل الډیهایډ څخه یو پایرویک اسید راغی خو د ډي هایډروکسي اسیټون څخه بل پایرویک اسید هم راځي نو موږ ویلو چې په ګلوکوز چې کله په سایټوکس ګلیکولیزس کې داخل شي نو 2 پایرویک اسید او 8 مالیکوله ATP لاسته راځي اوس موږ دغه ATP شمارو چې آیا موږ سره په حقیقت کې 8 مالیکوله ATP لاسته راځي که نه خو دې څخه مخکې باید یو شی یاد ساتئ چې یو NADH چې کوم دی یو NADH دا مساوي دی 3 مالیکوله ATP سره دا به یاد ساتئ بل طرف ته یو FAD چې کوم دی دا مساوي دی د 2 مالیکوله ATP سره یعنی 2 مالیکوله ATP او ATP چې کوم دا په خپله باندې دی دا ATP سره یعنی که څو مالیکول ATP هماغه ATP حسابېږي نو اوس دلته موږ څه وایو دلته ګورئ یو مالیکول ATP دلته مصرف شوي ده په ADP باندې بدل شوي ده بل چې دلته کې همدارنګه یو مالیکول ATP دلته په شي باندې مصرف شوی ده نو موږ وایو چې 2 مالیکول ATP څنګه دا مصرف شوی ده دا خو دې سره موږ کار نه لرو بل طرف ته راځو دلته ګورو په یو ځای کې چې لاسته راغلی دی NAD په NADH بدل شوی نو موږ سره چې لاسته راغلی یو NADH لاسته راغلی یو NADH دی یو NADH لاسته راغلی بل طرف ته که وګورو نو دلته څه شوی دی ADP په ATP باندې بدل شوی دی د یو بل طرف ته ADP په ATP بدله شوې ده نو څه شی موږ ته لاسته راغلی 2 دلته راغلی د لاسته او 2 دلته راغلی د لاسته نو یو ADP یو شوه ATP او بل د څه شو 2 ATP لاسته راغلی نو او څه شی شوی دی 2 ATP موږ څنګه کړې ده په مصرف رسولې ده نو دغه دواړه څنګه کېږي دا په 2 کې ضربېږي ولې ځکه یو ګلیسرل الډیهایډ باندې موږ دا پروسه اجرا کړې او دا بل پاتې که په دې م اجرا کړو نو دغه څنګه کېږي دا 2 چنده کېږي که چېرې دا دواړه موږ په خپل منځ کې ضرب کړو نو دا به څه شي دا به 2 NADH شي NADH دا به څه شي 4 ATP به شي نو 4 ATP څخه چې موږ 2 ATP جدا کړو نو څو به پاتې شي 2 ATP به پاتې شي 2 ATP یو NADH مساوي څو سره دی د 3 ATP سره دی او 2 مساوي څو سره شي 6 سره نو 6 ATP دې سره څنګه کوي جمع کوي نو 6 او 10 څو کېږي 8 ATP کېږي نو موږ سره ټول شی راغی 8 ATP لاسته راغله نو په یو ګلوکوز څخه په ګلیکولایز مرحله کې 2 مالیکوله پایرویک اسید او 8 مالیکوله چې لاسته راځي ATP لاسته راځي اوس راځو کریب سایکل ته په کریب سایکل کې څه کېږي هغه 2 مالیکوله پایرویک اسید چې لاسته راغی یعنی 2 پایرویک اسید دغه پایرویک اسید څه کېږي دا کریب سایکل ته داخلیږي کریب سایکل یو عالم په واسطه باندې لومړي ځل دپاره رامنځته شوی دی نو ځکه ورته هغه د خپل نوم باندې یاد کړی دی چې دغه عالم نوم څه دی H کریب په نومیږي H کریبس دغه عالم په واسطه باندې لومړي ځل لپاره کشف شوی دی ځکه ورته کریب سایکل ویل کېږي دې ته TCA یا ټرای کاربوکسیلیک اسید سایکل هم ویل کېږي وروسته وایو چې ټرای کاربوکسیلیک اسید دې ته ولې ویل کېږي کله چې دغه پایرویک اسید راځي موږ په دواړو پایرویک اسیډونو باندې دغه عملیه نه اجرا کوو یوازې په یو پایرویک اسید باندې اجرا کوو ګورئ څه کېږي لومړی پایرویک اسید چې کوم دی پایرویک اسید دا څنګه کېږي دا
کاربوکسیلیټ کیږي، یعنی مطلب دا چې یو کاربون ترې لرې کیږي. دا درې کاربونه لري. څو لري؟ یو پیرویک اسید څه دی؟ دا 3 کاربونه عضوي مرکب دی. کله چې دې څخه دغه کاربون ازادیږي نو څه به کیږي؟ یو طرف ته په دې باندې څه کیږي؟ اسیټایل کو انزیم چې دی کو انزیم ا په اضافه کیږي، خو له بل طرفه کاربن ډای اکساید ترې څنګه کیږي؟ ازادیږي. کله چې ازادیږي دلته څه کیږي؟ دلته کې NAD په NADH باندې بدلیږي. کله چې په NADH باندې بدل شو دا په چی باندې بدلیږي؟ دا په یو ماده باندې بدلیږي چې هغې ته ویل کیږي اسیټایل کو ا. خو دا اسیټایل کو ا چې دا 2 کاربونه لري، ځکه یو کاربون دلته دې څخه څنګه شو؟ آزاد شو. دغه ماده چې کوم ده دغه ماده به څنګه کیږي؟ دا کریب سایکل ته ځي. ډایرکټلی پایرویک اسید دې سایکل ته نه داخليږي، بلکې دغه اسیټایل کو ا کریب سایکل ته څنګه کیږي؟ داخليږي او د اوکزالو اسیټیک اسید سره یوځای کیږي. کله چې دغه ماده اضافه کیږي نو دا څنګه کیږي؟ ګورئ دا ماده راځي او په شي باندې اضافه کیږي، تش ته داخليږي، دا د اوکزالو اسیټیک اسید سره یوځای کیږي. اوکزالو اسیټیک اسید سره د یو انزیم په واسطه باندې. هغه انزیم ته چې ویل کیږي؟ هغه انزیم ته ویل کیږي سټریټ ساینتیز. کله چې دغه انزیم په دې باندې علاوه شي دا 4 کاربونه دی، 2 کاربونه سره د یوځای کیږي. کله چې دا سره په شي باندې بدلی؟ په سیټریک اسید باندې بدلی. سیټریک اسید اسیټایل کو ا چې کریب سایکل ته داخليږي نو د سیټریک اسید سینتیز انزیم په واسطه باندې چې سره یوځای کیږي د اوکزالو اسیټیک اسید سره چې لاسته راځي سیټریک اسید لاسته راځي. نو دغه سیټریک اسید چې کوم دی دا 3 کاربوکسیل ګروپونه لري، نو ځکه دې ته یو بل نوم هم اخیستل کیږي دې سایکل ته TCA ټرای کاربوکسیلیک اسید سایکل، ځکه په دې کې چې 3 کاربوکسیل ګروپونه لري. وروسته په دې باندې یو بل انزیم عمل کوي او د هغې انزیم په نتیجه کې دا په چی باندې بدلیږي؟ دا په آیزوسیټریټ باندې بدلیږي. دغه انزیم چې دې ته آیزومیریز ویل کیږي. آیزومیریز په چی بدلی؟ په آیزوسیټریټ باندې بدلی. آیزوسیټریټ په خپله د سیټریک اسید څه شی دی؟ دا یو آیزومیر دی. وروسته په آیزوسیټریټ څنګه کیږي؟ دا په دې څخه یو کاربن ډای اکساید ازادیږي، یعنې دلته څه کیږي؟ دغه کاربن ډای اکساید له دې څخه څنګه شو؟ آزاد شو. خو دلته کې NAD په NADH باندې بدلیږي. NAD په NADH بدلیږي. کله چې NAD په NADH بدل شو یو کاربون ته لاړ، دلته 6 کاربونه دی که نه، نو دې نه یو کاربون چې لاړ شي دا په الفا کیټو ګلیوټاریډ باندې بدلیږي. الفا کیټو ګلیوټاریډ. د الفا کیټو ګلیوټاریډ څخه وروسته چې کوم دی څه کیږي؟ همدې باندې یو بل عملیه اجرا کیږي او په نتیجه کې څه کیږي؟ NAD په NADH بدلیږي. NAD څه کیږي؟ په NADH بدلیږي او ورسره چې یوځای کیږي یو کو انزیم ورسره یوځای کیږي، کو انزیم A. کله چې کو انزیم A ورسره یوځای شو او ترڅنګ یې څه کیږي؟ یو کاربن ډای اکساید دې څخه څنګه کیږي؟ ازادیږي. کله چې آزاد شو دا په چی بدلیږي؟ دا په سکسینایل کو A باندې بدلیږي. سکسینایل کو A. دغه سکسینایل کو A چې کوم دی دې باندې څه کیږي؟ دې نه دغه کو A چې کوم دی دا څنګه کیږي؟ دا ازادیږي. کله چې کو A ترې آزاد شو نو دلته چې راځي GDP راځي. دا هم یو ډول انرژي ده. GDP په چی بدلیږي؟ په GTP باندې بدلیږي او GTP بیرته په چی باندې بدلیږي؟ په ATP باندې بدلیږي. نو په نتیجه کې سکسینایل کو A نه چې کو A لاړ شي دا په چی بدلیږي؟ په سکسینیک اسید باندې بدلیږي. سکسینیک اسید چې کوم دی په سکسینیک اسید څخه چې کوم دی دا بیا په فیومیریډ باندې بدلیږي. کله چې په فیومیریډ باندې بدل شي فیومیریډ باندې دې وخت کې څه کیږي؟ دې وخت کې یو FAD دا په چی بدلیږي؟ دا په FADH باندې بدلیږي او فیومیریډ بیا په چی بدلیږي؟ په مالیټ بدلیږي. مالیټ بیرته په اوکزالو اسیټیک بدلیږي او په دې وخت کې څه کیږي؟ دې وخت کې یو NAD په NADH بدلیږي. نو په دغه وخت کې څه کیږي؟ دغه ټول چې دی دې ته ویل کیږي کریب سایکل. اوس موږ دا ګورو چې دلته کې دغه انرژي چې 38 مالیکول ATP ده دا په څه ډول لاسته راځي؟ اوس حسابو موږ دا یوازې په یو پایرویک اسید باندې کړې ده، نو 2 پایرویک اسید دی په بل پایرویک اسید باندې هم دغه پروسس څنګه کیږي؟ سر ته رسیږي. نو دا موږ حسابو دلته چې دی یو NADH دلته تولید شوی دی، یو NADH دا شو، دا د یو، ورپسې چې کوم دی 2 او ترڅنګ چې دی
دلته NADH دی 3 شو نو 3 موږ سره چې لاسته راغی 3 NADH 3 NADH لاسته راغی. اوس پکې چې ګورو ATP پکې ګورو ATP څومره لاسته راغلی ده یو ATP لاسته راغلی ده یو ATP ده. بل طرف ته پکې چې ګورو بل FAD ګورو FAD هم پکې چې ده یو ده FAD. نو ګورئ یو NADH چې کوم دی دا چې 3 مالیکول ATP دی دا 3 دی 3 په 3 کې څو کېږي 9 ATP یو ATP په خپله دا شوله او 2 د FAD څخه لاسته راځي نو 2 مالیکوله چې شو ATP دا شوله. دا چې ټول موږ جمع کړو 9 یو لس او 2 څو کېږي 12 چونکې دا کریب سایکل 2 ځلې اجرا کېږي نو دا په 2 کې څنګه کوو ضربو کله چې په 2 کې ضرب کې مساوي شو څو سره 40 ATP سره 40 ATP خو دلته را سره یو په ډي کاربوکسیلیشن کې یو مالیکول NADH لاسته راغلی دی یو مالیکول نه څو راځي 3 او 3 چې په 2 کې ضرب کې څو کېږي شپږ ورسره دا جمع کوو 40 جمع شپږ دا مساوي شو څو سره 10 سره او په ګلایکولیزس کې 8 مالیکول ATP لاسته راغلی وه 10 جمع 8 مساوي کېږي څو سره 8 سره نو په یو ګلوکوز څخه څنګه کېږي 8 مالیکول ATP څنګه کېږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې درس تربیه چې د یوې نوې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لایزال رب سپارم هر چیرې چې یاست خوښه خوشحاله اوسئ د الله په امان.